چا محققینو مشهورین سو وی او محققین سو خو ذهن کې کینوي دا خبره ګوره دا په حدیثو کې پکاريږي په هر ځای کې پکاريږي خاص بقاسه نو تصدیق د مشهورینو په نسبت دی دا علم دی دا څه دی علم دی دا ادراک دی د چا په نس د مشهورینو په نس کستا سو خیالي ټول منطقيان وی چې العلم شابس اما تصور او تصدیق علم تقسیمی ستا تصور او تصدیق تا تقسیمی کنه تقسیمی نو د علم تقسیم نه معلومیږي چې دا تصورم قسم د علم شو تصدیقم قسم د علم شو علم ستوي علم ادراک توي علم ستوي نو ادراک دو قسم شو یو تصوری ادراک یو تصدیقی ادراک نو تصور ادراک شو تصدیق شو ادراک شو ذهن دکارو کو وقاسه نو د مشهورینو په نسبت دی ټول مشهور کتابونو کې دا چې علم چې دی دا دو قسم باندې دی یو تصور تصدیق نو علم ستوي ادراک توي نو تصورم یو قسم د ادراک شو تصدیقم علم چې د تقسیم ک تصور او تصدیق ته ادراک د تقسیم ک تصور او تصدیق ته نو یو ادراک تصوری دی شوس یو ادراک تصدیقی دی دا د مشهورینو سره مولانا خبره ده خو کستا خیالي ادراک خوشو خو ادراک د کم مقولې نه ده دا څه شی دی دا جوهر دی کا عرض دی نو دی وی چې دا یو کیفیت دی دا ادراک دا د مقوله ده کیف نه دی دا یو کیفیت دی کنه عرض دی څه دی عرض دی یو وصف دی نو وصف خو یا مقوله د متاوی یا مقوله د کیف وی یا مقوله د عین وی نه مقولات د عرض دی کنه ما تاسو ته ویلو سو مقولات د عرض دی نو په هغه نوح کې دا علم د کم نه دی د کیف نه دی یو کیفیت دی په بدن کې یو کیفیت د نفس ناطقه ده کنه یو حالت د نفس ناطقه ده کنه ده نو ذکر تسوي کیف وی ستاسو د عبید الله صاحب حشی ته لاړ شي عبید الله صاحب وی اقول انما حصر احتمالات التصديق في الاثنين لان القول بكون العلم من مقوله الاضافه او الانفعال پویږي کنه ضعیف ما ته ګوره علم د مقوله د سند علم چې د مقوله د اضافت نشي نو معنا به سوي حصول د صورت حصول الصورت د صورت حصول ته علم وای نو دا یو اضافت نه دی بیا خدا د حصول نسبت چاته شو صورت ته شو کنه نو بیا علم د کوم مقولې نه ګرځي د مقولې د اضافت نه اضافت څه ته وی لکه غلام د زید دا غلام چې زید ته ثابتې دا یو نسبت دی کنه یو اضافت دی کنه نو چې د علم ترجمه پس سره وکي حصول الصورت حصول د صورت ته علم وای نو دا د کوم مقولې لاندې شو اضافت لاندې او یا د مقولې د انفعال نه دی انفعال وای د بل نه اثر قبلول چې داسې کی انتقاش د صورت انتقاش د صورت په ذهن کې منتقش کول اثر د صورت نه قبلول انفعال شو کنه چې صورت د ذهن کې منتقش شي نو ستا ذهن منفعل نشو اثر قبول نه کړ د صورت نه نو بیا د کوم مقولې نشو د مقوله د انفعال نه نو یا د مقولې د اضافت نه دی یا د مقولې د انفعال نه دی دا دوه دي کنه دی وی چې نه یا دا تصدیق چې دی اما کیفیت ادراکیت د کوم مقولې نه ده کیف نشو شارع سوی چې وهو دا تصدیق دا یو کیفیت ادراکیه ده نو هغه مقوله د اضافت پریخو او مقوله د انفعال پریخو د علم د کوم مقولې نه وګرځو د مقولې د کیف نه وګرځو ولی هغه دواړه خبرې چې دی مولانا ضعیف دي مقوله د شوس اضافت او مقوله د انفعال
خیال څه دی مولانا ضعیف دی بلکې قوي قول دا دی چې دا یو کیفیت نفسانی دی دا ادراک دا یو کیفیت دا د مقولې د څه نه دی مولانا کیف نه دی وهو دا تصدیق چې دی اما کیفیت دی نو کیفیت ما تاسو ته ووي چې کیفیت نو تاسو نه مقولې کم یاد نه وي پیښوي پې نه وي نو ما بیا پیسه کې پوهېږئ چې زه ووایم نو بیا به سبق وخت والي پوهېږئ نو که پیښوي نه وي نو ما ته ووایې زه به انشاءالله بیا وضاحت سره ووایم ښه څو ځله مې ویلي دي وهو اما کیفیت ادراکیت نو دا تصدیق یا کیفیت څه دی مولانا ادراکی دی نو شابس کما هو المشهور دا څه دی مولانا مشهور دی اوس دلته یو سوال راځي چې دا مشهورین چې وایي چې دا کیفیت ادراکی دی د مقولې د کیف نشو علم نو دا کیف خو هر څیز چې د مقولې لاندې داخل شو نو دا مقوله به ورته جنس وي او هر څیز لره چې جنس راغی هغه لره فصل هم راځي کل ما له جنس فله فصل نو دا کیف به د تصدیق د پاره شو صدیقه جنس شو نو هر څیز لره چې جنس راغی هغه لره سم راځي فصل هم راځي نو معنا دا چې تصدیق د پاره جنس شو کیف شو نو فصل هم پکار دی نو هر څیز لره چې جنس فصل راغی هغه مرکب وي تا خو وی چې دا تصدیق څه دی مولانا بسیط دی پوهېږئ نو جواب ورته ورکا چې کیفیت اطلاق کیږي په ادراک او په تصدیق باندې خو اطلاق د کیفیت د مقوله د کیف چې کیږي ارزن کیږي نه ذاتا شاباس دا کیف چې دی دا د عوارضو د چا نه دی د تصدیق نه دی د ذاتیاتو د تصدیق نه دی نو کچری د ذاتیاتو نه وی نو بیا به دې دپاره چې دا جنس شو نو بیا ورته څه پکارو بلکې دا کیف ورته عرض دی که دا ورته جنس دی دا ورته څه دی عرض دی دا قاعده یاد کړئ لکه مثال په طور د انسان د پاره اوس حیوان جنس دی نو فصل هم بیا څه دی پکار دی چې د نور حیواناتو نه څه کي اوس د ناطق د پاره دا حیوان دا عرض دی نو بیا فصل ته ضرورت نشته تاسو په خبره باندې پیښ وئ نو اوس د ناطق د پاره دغسې د ناطق د پاره جوهر پس ثابت شي په ناطق باندې ناطق هم جوهر دی که نه دی خدا د ذاتیاتو د ناطق نه دی دا د جوهریت کدا د عوارضو د ناطق نه دی دا د عوارضو د ناطق نه دی نو چې د عوارضو نشونو فصل ته ضرورت بیا ناطق بل فصل ته ضرورت او کچرته دا د ذاتیاتو د ناطق نشي شبس د ذاتیاتو د ناطق نشي سو جوهر نو بیا خو په کار ده چې د ناطق د پاره فصل وینو دی په خپل فصل دی نو فصل د پاره بسره شي بل فصل براشي نو تسلسل به بیا راځي که نه راځي بیا به هغه فصل د پاره به جوهر سوي جنس به نو چې جنس راغی نو بیا ورته څه پکار دی فصل پکار دی خبره څه کېږي مولانا اوږدېږي لږ ځان پې پوهوئ ښه نو وهو اما کیفیت ادراکیت دا کیفیت ادراکی دی کما هو المشهور لکه څنګه چې څه دی مولانا مشهور دی نو ستاسو حاشیه حل شو خپل حاشیې ته لاړ شئ اومه حاشیه وهو اما کیفیت ادراکیت اما کونه کیفیت دا کیفیت ولدی فلانه منسوب الى مقوله الكيف منسوب دی مقوله د کیف ته اذ هو من الكيفيات النفسانيه دا ادراک د یو کیفیت نفسانیه نه دی کنه نو ذکر ورته کیف وي فإن قلت کتوي چې ان التصديق حاله بسيطه عارضه للنفس البسيط دا تصدیق یو حالت بسيطه نوم دی چې عارض کیږي د نفس ناطقه د پاره نفس ناطقه بسيط دی دا تصدیق هم څه دی مولانا بسيط دی والبسائط آبیه عن الدخول تحت الجنس والفصل او بسائط چې دی آبیه انکار کوي د داخليدون تحت الجنس والفصل نه داخليږي د جنس او لاندې فصل لاندې بسيط دی کنه بسيط لره نه جنس وی نسوي ولی که جنس لره راغی بیا خو فصل مرتصد دی پکار دی او بسيط دی ته وی چې یک وی یک نو یک د پاره جنس او فصل او نوی نو قلت زویم کونه منسوبا الى الكيف
منسوب دی کیف ته دا نه چې کیف ورته جنس دی به اعتبار ان الکیف عارض له لا انه جنس له کیف ورته عارض دی جنس ورته نه دی نو چې جنس ورته نشو ماته ګوره عارض شو ورته جنس نشو نو چې جنس ورته نشو نو فصل چې کوم شي لره جنس وینو هغه لره فصل وینو دا کیفیت د ادراک د لپاره جنس شو که عارض شو واما كونه ادراکی ولید مولانا دا ادراک ولید دا تصدیق فلانه منسوب الى تصور او تصدیق پویږي کنه دا سوشو فلانه منسوب الى الادراک دا منسوب دي ستا ادراک ته ولی هو قسم من الادراک ولی ادراک ته دوه قسم نه کوي یو تصور بل تصدیق نو یو تصور ادراکی تصوری شو بل ادراکی تصدیقی شو نو دا مقوله د کیفیت ورته عارض شو کیفیت ادراکی شو کنه کیف ولی شو ځکه یو دا د نفس یو کیفیت دی ادراکی ولی شو ځکه چې علم هم تقسیم کړي دی تصور او تصدیق ته نو علم خو ادراک دی نو تصور او تصدیق دا نوعین دی ادراک نشو پوه شوي المشهور بین الجمهور چې مشهور دی بین الجمهور اتم حاشیه وګوره حيث قال ویل دی مشهور العلم اما تصور او تصدیق علم یا تصور دی یا تصدیق دی پوهیږي کنه ورای المصنف اذا استقر عليه رای د مصنف په دې باندې قرار نیولې دی حيث صرح في التصورات کې څه ویل دی العلم ان كان اعتقاد د نسبت خبريه وي نو فتصديق علم کچرتا عقیده وی په نسبت خبريه باندې په دا او دې باندې کلکواله وي نو فتصديق سره والا کدا او دې پکې نیوي صرف تصور وي نو فتصور سره مولانا نو دینه معلومیږي چې علم تقسیم کړي د تصور او تصدیق ته او علم خو ادراک دی نو تصور او تصدیق هم څه شو قسم من الادراک نشو او بل مولانا و اسناد دلته د اشرف غلط دی او بیت سب ټیک کړي دی و اسناد الانکشاف الاتحاد اذن سند ارکان هذا البيان او بیت سب وکر خپې راوسته دی کنه دي چې بیا کستا سو خیال لیکل دی نو دا اشرف نه دی دا انکشاف دی دا احاد نه دی دا څه دی مولانا اتحاد دی نو د قرنګي کستا سو خیالي و بر متن کې وګورئ سی وي التصديقات والحكم منه اجمالي وهو انكشاف الاتحاد د دې حکم د دې تصدیق تعبیر پس سره وکړو انکشاف الاتحاد سره وکړو کنه نو انکشاف دا علم وي کدا معلوم وي دا سوي نو انکشاف خو ترجمه د علم دی نو معلومیږي دا چې تصدیق ترجمه یو کو په انکشاف سره نو معلومیږي چې دا تصدیق ادراک دی دا تصدیق علم دی ځکه د ادراک او د علم تفسیر خلق پس سره کوي انکشاف سره کوي پېښوي دا د مشهورینو شو مولانا مذهب شو محققین علما سوي محققین علما وی چې نه دا درته چا ویل دي چې تصدیق قسم د علم دی نه تصدیق قسم د علم ولې نه دی الکه ګوره تصورم په ذهن کې قائم وي وهم شک انکار دا ذهن کې وی کني وي او چې قائم فی الذهن وي او تصدیق هم قائم فی الذهن شي نو بیا فرق په منځ د تصور او تصدیق کې راغی ما نوعان متباینان تصور او تصدیق جدا شیزونه دي که یو شی دي نو چې دواړه قائم فی الذهن شو مرتبه د قیام فی الذهن ته علم وي مرتبه د خارج ته تسوي معلوم وي کنه نو تو وای په ذهن کې تصدیق هم قائم دی په مقزه کې تصور هم سره قائم دی نو فرق بیا په اعتبار د محل سره وشو په منځ د تصدیق او تصور کې محل د تصور هم مقزه دی محل د تصدیق هم مقزه ذهن دی نو فرق پس کې شو بیا خو د دوړو تصور او تصدیق په منځ کې څه نه راځي محققین وایي فرق نه راځي او حالانکه دا دوړ څه دي مولانا متباینان دي کنه څه دي متباینان دي پوهیږي نو دی وایي محققین څه وایي محققین وایي چې ګوره اول د یو شی تصور وکي څوکي تصور وکي په یو شی د علم راشي په یو شی د سره راشي علم راشي سمانا زید قائمون باندې د علم راغ چې زید ولاړ دی پوهیږي کنه په دې سره غي علم راغی
اوس د دغه علم نه پس بیا تصدیق راځي. تصدیق د هغه یقین او د هغه اذعان او د هغه تسلیم او د هغه قبول نوم دی. شاباس. تصدیق د څه نوم دی؟ د هغه نفس علم نوم دی. دا د لواحقو د علم نه دی. اول علم راشي، اول به سلام وکړي. شاباس. پوهېږي که نه؟ نو اول به څه وکړي؟ سلام به وکړي. ابراهیمه اول به څه وکړي؟ علم به راولي، اول به ادراک وکړي، بیا به څه وکړي؟ بیا به یقین راځي. پوهېږي که نه؟ چې نور دی ولیده، چې نور راختلی دی، نو اول به د نور تصور وکړي، بیا به د رڼا تصور وکړي، بیا به د یقین پې راشي چې او نور څه شوی دی. نو ذهن نو تصدیق دا عین ادراک دی که دا د لواحقو د ادراک نه دی؟ دا د چا مذهب دی مولانا؟ محققین چاته وي؟ هر مولا محقق دی خو چې خبرې ټکي. پوهېږئ که نه؟ دا محققین بعضې خلک مانه تپوس کوي مولیان وي دا د محققین دا څوک پکې داخل دي میلزه؟ پوهېږئ که نه؟ نو محققین کې هر هغه سړی چې محقق وي، جوور مولا وي او خبرې هم کلک مضبوطی، نو دې ته څه وایي مولانا؟ محقق. پوهېږئ که نه؟ نو کله یو سړی به تکړه مولا وي خو خبره به یې ضعیف وي، نو د محققینو نه بیا وځي. پوهېږئ که نه؟ نو په هر مسله کې محقق جدا وي. پوهېږئ په هر مسله کې نو چې د چا خبره ډېر قوي وي نو هغه څه شو؟ محقق شو. اوس پوه شوئ؟ دا څنګه؟ نو تاسو خپل نهم اشیاء وګورئ. او من لواحق الادراک کما هو رأی المحققین مثل سید هروی صاحب وغیره ويدل عليه تصریح الشیخ ایضا. شیخ ابن سینام په دې تصریح کړی دی. حیث قال اسه ویلی دی العلم اما تصور ساذج، علم یا تصور دی ساده. سازش څه ته وایي؟ ساده تصور د شی وکړي او یا تصور وکړي معهود د سره خو تصدیق سوي. شاباس. تصور وي، تصور ادراک ته وي، ادراک وي خو صرف ادراک نه چې معهود تصدیق نو یو ساده ادراک شو، یو ادراک گلدار شو. ساده ادراک څه ته وي؟ تصور ته. او گلدار ادراک څه ته وي؟ تصور سره ده. نو معلومه دا شو چې په دواړو حالت کې ګوره صرف تصور څه شی دی؟ علم دی. او دا تصدیق ګوره په هغه تصور والا خبره باندې چې یقین دی راشي. تصور د موضوع دی وکړو، تصور د محمول دی وکړو، تصور د نسبت دی وکړو، بیا په دې تصور د موضوع محمول او نسبت باندې د یقین راغی نو دوی ته څه وایو؟ نو ادراک تصور شو او دا تصدیق د ادراک دپاره قید شو که دا علم شو؟ نه شو که نه؟ ما ته وګوره یو تصور ساده شو، ساده تصور چې تصدیق ورسره، او یو هغه تصور شو چې تصدیق ورسره وي. نو دا تصور په معنا د ادراک سره دی او دا تصدیق د ادراک دپاره قید دی که دا ادراک دی؟ قید دی. ګوره تصور ساده یعنی ادراک ساده او هغه ادراک چې ورباندې یقین هم وي، نو معلومه دا شو چې دا تصدیق او دا یقین چې دی دا ادراک، دا د ادراک نه پس څه کېږي مولانا؟ راځي. دا د ادراک دپاره قید دی که عین ادراک دی؟ نو څه ګوره که نه؟ ويدل عليه تصریح الشیخ ایضا حیث قال العلم اما تصور ساذج، علم یا خو تصور دی ساده او دا علم یا تصور دی ادراک دی خو ماهو چې دغه ادراک سره څه ملګری شي نو معلومه ده. نو فالتصدیق قید القسم، تصدیق قید د قسم دی للقسمو، تصدیق قسم نشو عین علم بلکې د علم د پاره څه شو؟ یعنی علم دو دي. تا ته ووایي چې العلم و علمان، علم شابس دو دي. یو علم دی په مرتبه د تصور ساده کې، ساده تصور د شی دی وکړو، یو علم تصور دی وکړو خو په دې تصور دی بیا په دې ادراک دی یقینا راغی. نو دا یقین د ادراک شو. نو سو ادراک سو شو؟ یو ادراک مقید، یو ادراک شبس غیر مقید. یو نفس ادراک دی چې نفس ادراک وي بس خالی، خالی سوي.
او یو په دې ادراک باندې یقین دیم وي نو شابس نو علم خو دغه ادراک نوم شو کنه دا یقین خو دغه ادراک کې څه پیدا کړ جداواله دا اول ادراک نه دا دویم ادراک څه کو نو شابس نو علم د ادراک نوم دی پوهیږي کنه د ادراک نوم شو کنه نو ادراک څه شو دو شو یو ساده ادراک یو چې په دې ادراک یقینم راشي نو د دا یقین په دې ادراک راشي نو دا یقین قید شو ګوره دا قسم نشو قسم څه شو هغه صرف علم څه شو مقید څه شو قسم شو خو سره د قیدا سره دا قید پکې شته که نشته نو ادراک علم شو خدا خو قید د ادراک دی عین ادراک تاسو پوهیږئ اوس ما ته وګورئ لکه مونځ زه تاسو ته وایم مونځ کې وضو شته که نشته مونځ بې وضو وي خو څوک دا وایي چې مونځ وضو دی ما ته ګوره وضو شرط دی که نه د څه دپاره د مونځ دپاره مونځ بې وضو وي خو څوک جز د وضو ګڼي وضو جز د مونځ ګڼي څوک وایي چې مونځ وضو ده دقه رنګې مولانا علم دوه شو یو نفس تصور یو تصور چې ورباندې تصدیق هم څه شي راشي نو په دواړو حالت کې علم د دغه ادراک څه شو نوم شو خو ادراک دوه قسمه شو یو صرف ساده ادراک شو یو چې په ادراک باندې په هغه کشف باندې د سم راشي اعتمادم تسلیم کې قبولم کې چې دا خبرم داسې دا نو دا بیا څه شو مولانا تصدیق شو نو تصدیق د کوم نوم د قید نوم شو که د مقید نوم شو د قید نوم شو نو د دویم ادراک ته تصدیق وي خو دا صرف ادراک دی که نه صرف ادراک دی تصدیق وي هغه پس د ادراک نه چې کوم شي کم یقین دی راشي هغه ته څه وایي تصدیق نو تصدیق عین ادراک شو که د لواحقو د ادراک نه شو تاسو پوه شوئ که نه تاسو ذهن وګورئ ما ته ګوره زید چې مړ شو نو اول د علم راغی د زید په مرګ باندې بیا د علم نه پس راځي یقین راشي ذهنم کار وکړو که نه نو یقین او علم کې فرق راغی که رانغی یقین او دا اذعان دا تسلیم او دا قبول دا د لواحقو د څه نه دی نو یعرفونه کما یعرفون ابناهم علم یې وکنو خو تصدیق یې پیژندل خو تصدیق هغه اعتماد هغه یقین او هغه اذعان پې نه کول نو دا د لواحقو د علم نه شو که عین علم شو پوه شوئ وهو اما کیفیت ادراکیت دا کیفیت څه دی مولانا ادراکی دی کما هو المشهور او یا د لواحقو کما هو رای المحققین محققین علما وی مولانا دا د لواحقو د ادراک نه دی عین ادراک بیا هم که پوه نه شوې نو پوه به هم کوم ښه خو مالک پوهوی په ځان ښه نو فکونه انشاءالله شابس قدري مولا مانه انشاءالله پاتې کېږي وایه کله کله نو فکونه اجمالیا و تفصیلیا شابس فکونه اجمالیا و تفصیلیا ليس الا باعتبار اجمالیت المتعلق و تفصیلیته اوس مولانا دا فکونه دا فا چې دی فکونه کې دا فا تفریع ده شابس نو دا فا تفریم دی او دا جواب د سوالم دی سوال دا وارد شو چې ښه دا تصدیق یا علم شو یا د لواحقو د علم نشو خو یو شی دی بسیط دی څه دی مولانا بسیط دی تا ووایي چې تصدیق بسیط دی دا هغه یقین نوم دی نو یو شی دی بس دی ولې صفت د نفس دی نفس هم بسیط دی دا تصدیق هم بسیط دی نو چې تصدیق بسیط دی بسیط دا معنا چې دی کې کثرت الاجزا پکې نشته نو چې دی کې کثرت نشته اجزا نشته یو شی دی یک تنها دی نو ته دې ته څنګه دا د تقسیم کې اجمالی ته او څه تفصیلی ته تا تصدیق تقسیم کې دوه قسمو ته یو ته تفصیلی وي بل ته تصدیق خو د یک هغه د یقین نوم دی په دې کې اسنینیت تاسو وګورئ
چې په یو خبره باندې دی یقین راشي. ګوره لکه مثال په تور زما یقین راغی چې صدیق الله جمدی دی، صدیق الله مړ نه دی، څه دی؟ نو هغه یقین چې په دې خبره راشي نو هغه یقین نوم څه دی؟ نو یقین یو دی که دوه دي که درې دي؟ یو دی که نه؟ اوس که صدیق الله یقین می په صدیق الله راغی نو یو صدیق الله شو، یو ژوند شو، یو دی ټکی دی، جمدی دی. پوهېږې هغه خو متعلق د تصدیق دی، په خپله تصدیق څه دی؟ نفس تصدیق. ووایه دا ټول ماته وګوره په دې خدای باندې د خدای په ټولو صفاتو باندې په ټول کائناتو باندې ما یقین وکړو چې شته. نو زما یقین یو دی، خو دا متعلقات یقین چې څه څیزونو سره تعلق ونیو هغه څه دی؟ که یقین هم ډېر دی، یقین خو یو دی بس. که په الله وي که په رسول وي که د ټول کائناتو باندې وي نو یقین کې خو تنهاوالی دی. نو تا یقین څنګه تقسیم که تصدیق تا څنګه تقسیم کې اجمالي او دی؟ وی مولانا زه چې تصدیق تقسیموم نو دا په اعتبار د نفس تصدیق سره اجمالي او تفصیلي ته په اعتبار د متعلق د تصدیق سره تقسیموم. شابس چې دا علم یا علم د تصدیق یا د لواحق د علم نه دی، بسیط دی، یو شی دی، کشف ته وایي. خدا کشف کستاسو خیالي یو دی، خو دې کې چې زه اجمال او تفصیل ته تقسیموم د دا متعلق دا کشف به تعلق نیولی وي. پوهېږې که نه؟ یو څیز سره یا ګڼ څیزونو سره. نو که یو څیز سره تعلق نیولی وي پوهېږې که نه؟ نو هغه ته اجمالي ویم، او که ګڼ څیزونو سره تعلق نیولی وي هغه ته تفصیلی ویم. تاسو سپې شوئ لکه ګوره تصدیق خو زما په الله او په رسول په ملائک په ټولو څه دی؟ یو تصدیق دی، خو اوس په اعتبار د متعلق سره فرق پکې کېږي. تصدیق بالله یو شو، تصدیق بالرسول بل شو. نو تصدیق خو مقه دی، یو یقین نوم دی که نه؟ خو متعلق یا به الله وي یا به رسول وي یا به ملائک وي یا به کتب وي یا به اسمانونه وي یا به ځمکې وي یا به تورات وي یا به انجیل یا به موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، آدم علیه السلام، صالح علیه السلام، پوهېږې که نه؟ هود علیه السلام. نو اوس دا متعلقات د تصدیق شو که تصدیق شو؟ نو دا تصدیق چې زه تقسیموم اجمال او تفصیل ته په اعتبار د متعلقاتو سره، په اعتبار د نفس تصدیق سره نه. نو تصدیق چې څه سره تعلق نیسي مولانا هغه په اعتبار سره زه تصدیق اجمال او تفصیل پکې ویم. پوهېږې که نه؟ ذهنم کار وکړو. ښه دې کې په دې را روان سفر کې تاسو ته دا بیان کېږي چې متعلق د تصدیق څه شی دی. نو 240 مذهبونه دي پکې. څو؟ 240 مذهبونه دي پکې. خو را روان صفحه کې او مذهبونه پکې او احتمالات پکې څه کړي دي مولانا ذکر کړي دي. نو موږ په هغه او مذهبونو اته مذهبونو باندې وس کوو باس وکړو. وارم مخته کېږي پوهېږې که نه؟ نو اوس مولانا تصدیق چې دی په اعتبار د متعلق سره چې دا تصدیق مولانا دا ګوره ډېر اهم سبق دی. دا تصدیق متعلق څه شی دی؟ لکه مثال په طور زه تاسو ته په پښتو کې وویم، تاسو ته وویم چې زید قائمون. ټیک شو، زید قائمون دا تصدیق دی که نه؟ جمله ده که نه ده؟ تصدیقي جمله ده که نه؟ زید ولاړ دی. اوس ستا دا تصدیق ستا یقین په زید راغی، په قیام راغی، په ده راغی، څه پکې دا تصدیق تا وکړو که نه؟ یقین دې وکړو که نه؟ په څه دې وکړو؟ په زید دې یقین وکړو، په قایمون دې یقین وکړو، په دې د ټکي دې یقین وکړو، په دې پوره جمله باندې مفهوم باندې چې د قیام زید دی، په قیام زید دې یقین راغلو. په څه دې یقین راغلو زرګله؟ پوهېږئ؟ ذهنم کار وکړو که نه؟ ما ته ګوره زید ولاړ دی، ستا تصدیق راغی که رانغی؟ په څه راغلو؟ په مجموعه زید قائمون باندې چې زید قیام او دا درې واړه ستا متعلق د تصدیق دی. دا ستا یقین دی درې واړو سره تعلق ونیو که دی صرف د سره تعلق ونیو؟ پوهېږې که نه؟ ذهنم کار وکړو که ونه کړو؟ نو اوس او احتمالات دي پکې. څو احتمالات دي؟ پر روان کې به ووایو. خو اوس دلته کې د مصنف په د
د مصنف په نسبت باندې څه دی کم احتمال قوي دی ټایم څه وي ها د مصنف نشته کله وشي پاتې دی دې کې چیرې کې شپږ کې نه هغه نوې مکان شپږ مذهب یې خو ته مرانه ما ته ګوره اوس مصنف سوی د مصنف مذهب د مولانا چې متعلق د تصدیق شوس متعلق د تصدیق چې سره تعلق نشي هغه یو امر مجمل دی شوس هغه امر مجمل دی قضیه مجمله ورته وي شوس قضیه مجمله څه مطلب مولانا قضیه مجمله نو اجمال دو قسمه ده شابس یو اجمال قبل التفصیل دی یو اجمال بعد التفصیل دی شابس یو اجمال قبل التفصیل دی یو بعد التفصیل څه مطلب سترګې دې پټې وي سترګې دې سوي پټې وي مخې سره په دې کمره باندې دې نظر ولګي چې د دې کمرې د دیوالونو سپین دي یقین دی راغی چې د کمرې د دیوالونو څه دي الجدار ابيض دارک یقین دی راغی مخکې د دیوال تصور دې کړو مخکې د ابيض تصور دې کړو چې بیاض څه ته وي نو دارک یقین دی راغی چې دا دیوال څه دی نو دا اجمال شو کنه دې ته څه مطلب مولانا ما ته ګوره د جدار جدا تصور دې کړی دی د بیاض د جدا تصور کړی دی نه وحدت دې ګرځولې دی په مېز د دیوال او سپینواله کې دی وحدت دی یوواله دی بس جدار او ابيض جدا جدا سيزونه دي نه بیاض او جدار کې د سر استا ذهن کې سره نه غي فرق رانغي ستا یقین د فتن راغی چې دا ابيض او جدار څه شي دی یو شی دی بس مخکې تصور د بیاض دی وکړو د جدار دی وکړو دارک د یقین راغی په وحدت د بیاض او په وحدت د چا باندې جدار باندې نو دقه تکسویل شي اجمال قبل التفصيل اجمال قبل التفصيل دغه اجمال به اوس تفصیل پکې کیږي بیا به چې تا یقین راغی چې دا دیوال سپین دی دینه پس بیا وایا لکه یو دیوال دی جدا شي د سپینواله جدا شي دی بیا د سپینواله ثابت دی چاته دیوال تسوسی زو ته تفصیل راغی دریو ته یو جدار شو یو بیاض شو بیا وصف د جدار شو پس سره په سپینواله سره نو تفصیل رست راغی او اجمال ذهن ته دی نو دغه ته کوم اجمال وی اجمال قبل التفصيل پویږي نو الته کې چې تا ته ویل چې الحكم منه اجمالي وهو انكشاف الاتحاد بين الامرين دفعه واحده دقه اشاره ده چې تصدیق څه دی مولانا اجمالی یو تصدیق وی اجمالی کم یو دی چې انکشاف د اتحاد راشي د بیاض او د جدار انکشاف درته وشي بین الامرین پویږي دیوال دی او بیاض دی خو دفتن اول ته بس بیاض او جدار دارک ذهن کې دی راشي د بیاض جدا تصور دی نه کړي د جدار دی جدا تصور ار روست بیا ککې امکان پکې شته چې تقسیمي کا جدار ته بیاض ته ثبوت د بیاض چاته جدار ته نصوصي بیا پکې راځي خو اول خو هغه وحدت راغی کنه د فتن د بیاض او د جدار په منځ کې اول تمیزو شاباس نو دا کوم اجمال شو اوس مولانا تاس داسې وکړو اول د دیوال ذهن کې راوستو اول دی دیوال ذهن ته راوستو بیا د بیاض تصور دی وکړو بیا دی وی چې لکه دا بیاض سپینواله دا دیوال هم څه دی مولانا اول خو دیوالو کنس دیوال د ذهن ته راغی بیا سپینواله دی او پیچند چې سپینواله دغه شی ته وی نو بیا چې دیوال ته دی وکړه لکه دا دیوال څه دی پیښوي نو اول جدار شو بیا څه شو بیاض شو بیا ثبوت د بیاض شو چاته جدار ته بیا دی وی الجدار ابيضن بیا یو وحدت راغی کرانه غي پس د تفصیل نه بیا سره راغی اجمال راغی ولی بیا د بیاض جدا صورت دی بیا د جدار جدا صورت دی بیا واپس وحدت ته خبر راوسته چې هم دغه جدار څه دی د بیاض او د جدار په منځ کې بیا د فرق خو اول فرق خو دی وکړو کنه تفصیل نه راځي ست بیا اجمال تا ګوره زید قائمون نو اول د قیام تصور دی وکړو د زید تصور دی وکړو بیا د قیام وکړو بیا د قیام زید ته ثابت کو اوس خو چې قیام او زید کې څه نشته
نو دا اجمال پس د سنه حاصل شو او هغه وختینه اجمال هغه قبل التفصیل او دا اجمال شابس نو سو اجمال شو دواړه اجمال دي کنه نو شابس نو اوس دا د سره دا مسله حل شو چې ومنه تفصیلی بل تصدیق کم یو دی وهو المنطقي دی الذي اغه يستدي صورا متعدده مفصله چې صور غواړي اول صورت د موضوع بیا د محمول بیا د نسبت خود دینه پس واپس اجمال تزي واپس تزي نو تصدیق په دواړه صورت کې د اجمال نوم دی کنه دی خو یو اجمال سودی یو اجمال قبل التفصيل دینه منطقي بس او منطق د کوم اجمال نه باس کوي چې اول تصور د موضوع کې بیا د محمول کې بیا د نسبتو کې بیا د دوی په منځ کې یو وحدت قائم کی نو شابس نو بیا اجمال شو نو تصدیق هغه تفصیل سره تعلق نشي کاغه وحدت سره تاسو وایي په جدار باندې چې د یقین راشي نو په بیاض د جدار راځي کنه نو په منځ کې جداوالی دغه وخت کې چې ته یقین کوي نو د بیاض جدا تصور یقین کوي د بیاض او په جدار جدا نه واپس اجمال باندې دې سره شي نو متعلق د تصدیق په دواړو صورت کې څه شو اجمال شو خو هغه اجمال چې دی اولینی اجمال هغه به وروسته تفصیل قبلي دینه منطقيان بس منطقيان خو دی وای چې زه ترتیب ورکم پس د ترتیب نه چې ما ته کوم اجمال حاصلېږي زه هغه اجمال باندې یقین راولم چې پس زما د کسب نه پس زما د ترتیب نه پس زما د مبتدا او خبر نه کوم پوهه ما ته شي یقین حاصل شي هغه به زما مبحوثن هاوی کنه او هغه اجمال خو یمیانو تمسکیږي ډایرکټ حاصلېږي نو منطقيان د کوم تصدیق نه باس کوي د هغه اجمال نه باس کوي چې هغه اجمال پس د سن راشي تفصیل نه راشي نو دواړه صورت اجمال شو خو یو اجمال قبل التفصیل شو شابس وای نو فكونه اجماليا وتفصيليا دا کېدل د دې متعلق د تصدیق اجمالي تفصيلي ليس ند الا مگر په اعتبار اجماليه المتعلق وتفصيليته په اعتبار د نفس تصدیق سره نه دی بلکې په اعتبار د متعلق د تصدیق سره دی پوهیږئ کنه چې اجمال د متعلق وي او تفصیل د متعلق وي پوهیږئ ومتعلقه عند المصنف متعلق د تصدیق بنز د مصنف اما سوره الواحده دا شابس سوره واحده المجمله شابس المنحله چې انحلال راځي الى سور شابس متعدده مفصله سور متعدده مفصله وتا المعبره چې تعبیر ورنکیږي بالاتحاد دا کوم یو مرتبه یادي د اجمال قبل التفصيل اجمال قبل التفصيل رسته کستا خیال یې اول د جدار او د بیاض دارک یقین دی راغی او د وحدت باندې د یقین راغی پس د یقین د وحدت نه اوس تفصیل څه کول شي قبل اول شي ګوره شو مولانا صورت شو واحده شابس بیاض او جدار کې فرق شته واحد دی المجمله ده خو المنحله اوس انحلال قبلی شابس اوس تقسیم قبلی سور متعدده مفصله المعبره چې تعبیر ورنکیږي پس سره اتحاد سره اوس هغه مختلف شبس تقسیمیږي خو اول نه تعبیر ورنه پس سره کیږي اتحاد سره المعبره بالاتحاد او یا مجموعه قضیه ده نو اول مجموعه قضیه تصور دی وکړو د موضوع د محمول خو الملحوظه بیا د لحاظ کو باللحاظ الوحداني المجمل نو مجموعه قضیه موضوع محمول نسبت مجموع قضیه شو کنه بیا د دې ټولو نه یو شی شو جدا شو ابراهیم ولار دی ماته ګوره ابراهیم تصور دی کو د ولار دی کو د دې دی کو اوس د ابراهیم او د ولار او د دې مس کې فرق شته نو رسته واپس قبول کو قضیه مجموع قضیه چې ملحوظه شو په لحاظ وحدانی مجمل سره کما سنشرحه مفصلا رسته به در تسوکم نو فالتصديق ليس الا اجماليا تصدیق نشو مگر څه شو په دواړه صورت کې تصدیق تعلق څه سره ونیو اجمال سره ونیو نو کتابات یو ته تفصیلی وی نو دا لكن سره جواب کوي لكن لما كان قد يحصل الاجمال طفه واحده حاصل دو شبس بدون ان يحصل الصور المتعدده وتلاحظ بلحاظات متعدده اول نکستا سو خیالي دفعه واحده حاصل شو بغیر د صور متعدده تصورنا بغیر د لحاظات نه په لحاظات متعدده سره وقد يحصل او كل حاصليږي پس د حصول د صور متعدده ونه او لهذا هنا بلحاظات
نو فيسمى التصديق المتعلق شبس بالمعنى الاجمالي الحاصل بالطريق الاول تسوي ولی اجمالی ورته وی دا اصل د په اجمال کې کستا سو خیالي د تفصیل نه غشتل شوی دی شاباش والمتعلق بهذا الاجمال چې الحاصل بالطريق الثاني چې د تفصیل نه رسته کوم اجمال راغی دی ته تفصیلی ولی وي ځکه دا ماخوذ منت اگر که اوس اجمال دی خو ماخوذ د څه نشو نو منسوب دی بسوی تفصیل د تفصیل نه راغشتل شوی دی نو یو اجمال اولینه دی او یو اجمال شاباش نو اولینه اجمال کستا سو خیالي هغه معد د تفصیل دی هغه معد د تفصیل د تفصیل پیدا کوي او دا دویم اجمال د تفصیل نه پیدا شو که معد دی د تفصیل د اول کې چې او د فتن یو سیس درته حاصل شو تفصیل بیا به دغه د فتن نه پیدا کیږي او دا بل د فتن د سنه پیدا شوی دی نو پلار تفصیل نو ځکه تفصیلی ورته وایم دا بل ته اجمالی ولې وایم ځکه چې دې نه به اوس تفصیل پیدا کیږي تاسو سپیش وای نور الله پوي کا اشیا به پوره وایم تاسو ته ان شاء الله غم مکوي ښا و لان له نسبه دې د لپاره نسبت دی له تفصیل مولانا دې ته ولې تفصیلی وای ځکه تفصیل نه راغشتل شوی دی کنه راغشتل شوی نسبت تفصیل سره دا ففهم پويشا نو سار لبم پوي کوم د خدای په حکم سره